کم تصویر چې تاسو وینئ دا د شمالي وزیرستان شیوانه تعلق لرونکي حسنین دی. 2 میاشتې مخکې دا د لینډ ماین شکار شولو او دې حالت ته راورسېدلو. په بستر باندې پروت حسنین ماشوم د خولې دا وینا ده چې زما دا ډریم او زما دا خواب او غټ خواهش مې و چې زه به پایلټ جوړېږم او په هوا کې به الوزم او دا زما د زندګۍ ټول نه لوی خواب او دا هم ویل چې باحثیت پایلټ به زه د خپل قوم دپاره د خپل ملک دپاره خدمات سره انجام کوم. خو زه د لینډ ماین شکار شولم او اوس دې حالت ته راورسېدلم چې اوس خو په هوا کې څه کوي چې زه په ځمکه باندې هم نشم ګرځېدلی. هغې دپاره هم زه د نورو خلکو محتاج شولم. اوس به ټوله زندګي زما دغه شانتې په محتاجۍ کې تېرېږي او اوس زما ټول خوابونه ټول خواهشونه د خاورو سره خاورې شول. یاد وساتئ دا د کومې پالیسۍ شکار شولو. د دې ذمهوار څوک دي؟ که څوک وایي چې صرف دغه د ماین د دې ذمهوار دی نو دا خبره غلطه ده، بلکې هغه ټول خلک چې په دغه غلطه پالیسۍ باندې چوپ ناست دي او خاموش پې ناست دي او خبره پې نه کوي، دا ټول د دې ذمهوار دي او د قیامت په ورځ به د دې ټولو نه دې په باره کې تپوس کېږي. یاد وساتئ زموږ په علاقه کې چې کم جنګ دی همیشه عام خلک شکار شوي دي. لکه دغه حسنین ماشوم ته تاسو خیال وکړئ، هغه ماشوم چې لا د جنګ د ټکي نه هم نه دی خبر، هغه پوهېږي هم نه چې جنګ څه شی دی، جنګ ولې شروع دی، خو هغه هم د دې پالیسۍ او د دې جنګ شکار کېږي. نو په داسې خاوره باندې په داسې ځای کې که زه پاتې کېږم او ما ته څوک وایي چې خاموش پاتې شه نو دا هم غټ ظالم دی او ما هم د ظلم طرف بوځي. نو که په داسې ځای کې زه خاموش پاتې کېږم نو زما ضمیر به ما ملامته کوي نه، دا ظلم نه دی. الله تعالی وایي چې هغه خلک چې کم خلک په ظلم باندې خاموش ناست دي وایي دوی به هم زه په دې ظالمانو په لیست کې راوچتوم. نو ملګرو په کار دی چې دغې غلطې پالیسۍ او د دې غلط جنګ خلاف هر یو پښتون وګړی اواز اوچت کړي.